دلته یو هلک دی هغه خو چې چتپت شي وي دوستانو ته راته ټیم نه میلاوېږي چې ورسره میلاو شي دوستانو ته پوه شو هغه ورځ مې یو شرط دې وویستو مال چې زما مخکې د دوست ټکی بیا ونه کړي په دې زمانه کې دوستان هم شته دوستان شته اذا قل مال المرء قل صديقه پیسې در سره وي دولت در سره ډېر و شنې تورې چای در سره میلاوي دی ډېر بدنه زمبی زمبی او ټوکری ټوکری کېږي چې پیسې او دولت در سره نو هر سړی به درنه څنګ کړي چې څه ونه غواړي درته ستا د زمانې دوستان داسې یو دوه په لاره روان شپه پې راغله چې شپه پې راغله یو ونې لاندې څملاست ډېر کلک دوستان تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه دا زما جاني جاني اوس زما خولې نه به هم چېرته دوست ټکې نه یې اورېدلی اورېدلی هم نه وایه ماما ته هم څلوېښتو کالو نه راځي زما دوست شته نه دوست مو اوس نشته زه چې د کوم دوستي قایل یم هغسې نه زه کېدی شم او نه پیدا کولی شم دوه دوستان دي جاني ونې لاندې څملاسته د شپې په زمری راغی د یو چې کتلي دي چې اوهو دا خو زمری راغی او د زمري کار خو چیچل خوړل منډه کړې ده ونې ته ختلی ده عیار یې ورته په ځای پرېښی هغه چې کتلي چې دوست خو پرېښوې او ته ورته یوازې شوې نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه یې راکړې د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري ژوندی نو چې ساه یې راکړی او ځان یې مړ کړی زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی غوږونو کې ورته پوزه والې ده او تلی دی چې تلی دی نو د یار ورته د پاس نه وي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه وکړي هغه کوڅه ډب چې پاس دی ختلی وی دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي وی دې زمري راته په غوږ کې ووي چې دوستا باشد کې گیر از دست دوست دوستا باشد کې گیر از دست دوست در پریشان حالیو درماندگی دیز مری را تپغا کیوی چی دوست هغه دوست دی چې د مصیبت په وخت کې د بل لاس نیسي داستا څنګه یارو چې پتا سخت رااله نو دې درنه ونې لوخته زمونږ زمانہ سخت در باندې رااله په ډاګه به دې پرېږدي درنه به دوستی موستی ماما نشته خپلې مزدورۍ اوس تاسو ګورئ پوهېږي نه اجیان را روان دي صاحب په موټرې سیرې تړلي په موټرې سیرې تړلي دي او موټرې ورپسې دي څه چل دی حاجي صاحب لکه خوراغه که نه کور دی د میردین جومات شو سورای ونی که اوس پرون یو مولانا دی پلار راځي د حج ما ته وایي چې داداجي مې راځي د حج نه او د جمعې په ورځ یې صدقه کول پکار اوس غریب سړی دی اوږې تږې د خدای ناهر څه صدقه به کوې یعنې بس دیګونه میګونه به پخو خلق به راشي یاره داسې غوسه راله کړه چې ما یو څو شړپتې په دې خوله وباسي مال ځه رکشه چې څه کوې ته څه سړیتوب حجي د حج نه راغلی دی نو دیګونه پاخه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حجة الوداع نه لاړو مدینې ته نو دیګونه یې پخ کړي هی خدایم کور په دغه حج وران کچوران دیګونه یې پخ کړي بیا دا د شاخۍ تاخۍ زامن راوغوښته چې راشئ وریجې وخورئ فلانی حج نه راغلی نو عزیزانو دا نوي نوي عذابونه دي نوي پرون زمونږ ملګري یو حجي ته تله نو دلته یو بل دبلدین دی هغه ما مرګي ته आवाज کوي تعالی سیره جوړه کم حجي ته اوس څه کې د سره حجي ته روانه سیره ورته نو شم قسم په خدای دې چې دا بوتونه د دې قوم را بوتي را کواده کې کو کپا اجن راضي او کو بیا چې اش تزي او وي
कपमड़ी की गोर कहर अजीम दा सोच पकी निश्ते च दा खुदाई मन सरा कई च लग्या कम खुदाई च दारुल खिलाफा के उबलान दे तल तबोत ले और सल बरमे लग्या दी उबन रोजी वो दादर तब पता है जब इस्लामाबाद बस उम्र जोरा छोड़े शुरू वो बोध पारा दुमरा को पोए गई कना और उबलान दीजी आगा खुदाई दिल तम को कि द तन दिनम हलाक नु दा अल्लाह रज दा से हैरान कौन कारी च अकल वरता हैरान द पाकिस्तान टोल कुव्वत पे इस्लामाबाद की मौजूद है अल्लाह उबलान दी बोतल भी दी रोबत कर दा वजह सदा द दे वजह दादा च द खुदाई द कुरान और द पैगंबर द हदीस दुश्मनीन पर सारा बस्ते दा खौरज बनगो खजा द मल्क सरबरा के दल दा द खुदाई और द खुदाई द कुरान दुश्मनी द सरबरा खौरज बनगो मरगड़ी उगोड़ा खुदाई रसवा द जमाने के और जलील द जमाने अजीजानो अर्ज में दाओ दा अल्लाह आरियो कार हैरान कुन आरियो अल्लाह पासर की इलाहोनो दे इलाह मानादा हैरान कुन अर्शी तच गोरे हैरान अकल बदिकार उस नवे यो अजाब दरबादे बल रवान दे अगे तब अकल कारू दा इनकम टैक्स दरबादे और रवान दे पदे बजट इनकम टैक्स बदासी हुई चिदा पसारा की चिचाबड़ी लगोली दी दिल अबम द टैक्स इंस्पेक्टरान गिरदी चे मामा नंद सुमरा लुची खर्च कड़ी दुमरा पके टैक्स वर्का नंद सुमरा टेपर खर्च कड़ी दी दुमरा पके टैक्स वर्का नंद सुमरा बेंडाई खर्च कड़ी दी दुमरा पके टैक्स वर्का तायो बल अजाब दरबानी पकने त मंजूरी अल्लाह दे ढेर दर पर खैर रा डबल दरबाने रा तासो होए गई ना और द खुदाई हर रोज दरबार दे नवे नवे कहर अरो तासु ख्याल रा अरो होए गई ना बाजार पैमाना बकलश पैमाना बाला शे च द सारा मुबवाउ फिरौन च लखकर उकड़ो को मूसा अलैहि सलाम पसे मूसा अलैहि सलाम मख के फिरौन वर पसे च द दरिया वाले तोड़े से दोनों मूसा अलैहि सलाम हुई च या अल्लाह उसो नो अल्लाह वतवई वइज फरकना बिकुमुल बहर फअनजयनाकुम वर्ज़फे दरियाब में दर तस्वीरी करो वो लारे वर्तप दरियाब की जोड़ी वो लार बाजे वाला मां 2 लस लारे मूसा सरद मरगरो पके वर रवान शो दाएं बाएं यादिश उबो देवालू और लार के रवान दरिया बुदरे दो लारे पके जोड़े शो दे फिरौन च वर्रो से दरिया का मरगरो वर्तल च वर्जा पे कना तो खुदा जानता है दे पुल शो दलता च गरके गैरत नहीं हो पे और गड़ी मूसा अलैहि सलाम सरद मरगरो थे वो तो और फिरौन च दे मस्त शो अल्लाह दरिया तवल चवीन सा दरिया राके वो चरा गिरे को सरद कौम मूसा अलैहि सलाम वर्ता दरिया पगाड़ा वलार और तमाशा कर वइज फरकना बिकुमुल बहर फअनजयनाकुम वअगरकना आल फिरऔन वअंतुम तंजुरून वअगरकना आल फिरऔन फिरऔन में सरद आल गर्क वअंतुम तंजुरून ओ मूसा सरद कौमा तासु द दरिया पगाड़ा वलाड़ वही वर्ता कतम तमाशम कोल च मारौनी कतम द खुदाई रानी बोले बंदा खलास हो गई खबर कवा चरता सो को बमण मड़ी का नूर को खबर न कोई औदार सड़ी दा वगुन में और पड़सो
سوکمړه خو به می کړ اسپیټال لا به مونږ وړي ډاکټرانو به م اپریشنې دوايانې پلانې ډینګړې دا خو کړي رننګ شي تو وای په ایمان چې د 10 وخت کې ځنکدن شي ډاکټران ته غیر چاپیر ولاړی کړ ها ستنی ورته سلسله چلته کله څه چلته لیکن چې الله رانی ولې یو رسختای ا ډاکټران بچ کولې دې خبره خپوي نور نه د خدای رانی ولې بنده نشي فرعون خدای راونی نو موسی علیہ السلام ته आवाज چاستا خدای منمه خو بچ مې هغه ورته आवाज وکړي چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس د ورخه تیر یو په بیر تر جاروزی د ورخه تیر یو په بیر تر جاروزی تیر ساعت په بیر تبیا تیر ساعت په مثال مړه د لحد مړی چا دی ژوند دی کړي په جړا تیر ساعت داسې لکه د لحد مړه په لحد په مړی ته کروڑونه جړاګانې او کر بیا راځي کی په تاسو باندې وخت تیر اوس نکی اوس بار د الله نوی عذاب ته انتظار کوي اور ورځ بد الله نوی قهر ته انتظار کوي حکمران طبقه بدر باندې الله تاسو نه راولي چې هغه کارو کې چې تاسو سره په خوشاله شي اور ورځ باندې نوی غشي درکې منډي ابل ورځ را پس ورځ نه را پس مليان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګي څه پابندي ویلوی چې تقریر په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډیر خکار زب اول بند دغه خلکو ته څه تخریب وینه څه چالي پکار دی موږ څه کولی ځان لا غریب سره ما که زه چل کولی چالي هغه چاته وایي چې کوم خلک په وندو عادت دي مونږ هم نسو ولای نو دا الله قهر او عذاب چې دی هغه نه به سره په امن کې نه مولا بنئی طالب بنئی پیر بنئی میا بنئی سید بنئی ار سڑے پہ پخپل خپل ذکر راټل کړي اوس اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یری او د لوګي لباس ورواغستلو نو لوګي خو یې که خیری د یری لباس جنگ اخبار نکلیو چې 10 لک تخریبکار پاکستان ترانه نواز 10 لک تخریبکار ای بس کئی تخریبکاری وکړي په دوی باندې اسلام الله هل مولا سے چل کوي مروره خبر اوري سی ای ڈی स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस पुलिस आर्मी मलेशिया बॉर्डर دا دومره محکمې صرف روټي خلاصې دي چې زه به اوس تخریبکار درته لټوم او ګورم بیا دا محکمې څه کوي دا دغې له تکړه دي اوس هم هلته بار وګورئ ولاړ دی یو به زما دا خبرې دي مونږ پسې ډیوې ګرځي چې دیګر ملا چرته پیور منډه کوي خو نه بار وګورئ ولاړ دا څه لپاره دی خوا وګورئ سی ڈی او انٹیلیجنس د ملک څه ته وایي دې ته په مکه معظمه کې ابراهه څه چل کړی فوج کشي کړی و په کعبه باندې حکم یې کړو چې تاسو مکه ته مزي حج دلته درته زه حج جوړوم دلته څنګه حج وی بس یو کوټای جوړ کړو دې نه تاویږي را تاویږي هلته څومره تکلیف کوي چې مکه ته ځي د مکه یو سړی راغلی وی چې ها هغه کعبه چې زما خدای جوړه کړې داغه مقابله ابراهه کوي نو هغه سړی د شپې وو د مکه
د شپې ورغلې دی او د ابراهه په کعبه کې غول کړي چې غولې کړي دي سار دربان چې چراغ یې یو چې دی ابراهه ته پته ولګېده چې ما په کعبه کې چا غول کړي سیدی والے راوخته چې فورن سړی غواړه په 24 غنټو کې سړی راته چې د کړي 24 غنټو دلته ثابت سړی او خوړې شي او مړ شي انکوائری دا انٹاروگیشن دے بیا مجسٹریٹ دے بیا شیشن دے بیا ہن دے دا خدای پا عظیم قهر اختی پا یو نظمکا دی چی پا کلی کی چا سر جگڑا شی دا دیوانی کیسو نا اگوره پا 12 کالا کی یو کیس نختمی دا کلو خلق خدای پا قهر اختی دا خانانو نوابانو تالی سٹو او دا غی ٹٹوانو خدای پا قهر اختی 12 کالا یو نظمکا باندے لبڑائی او دا 12 کالا کی یو کیس نختم دیتا دیوانی کیس انگریزانو چې دا قانون جوړ کړو دیوانی نامه په ځکه خوا چې مسلمان قوم برانه خیر نه ګوري که خیری دیوانه قوم بم د خزو پرتوک بم خرڅوي او دا کیس بلاړاو اوس د استاد زمانه د استاد څنګه پھول کھلاریں لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغا یاران چې زمړ شم ماله هو په قبر کې د ګلونو صادره وړي لیکن وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چې زمړ شم اغیم زما په سینه کانی کې خاورې را باندې راوچ دغه غلاخه خلک دي چې خاورې په ورواچ دا ستاسو غوړ زیړ دوستان چې جنازو لراشي کنه ودا چل کړي ما ته خو ګور ستاد قبر پتا خاورې چولې کیږي د سپېګمو ته رومان نیولې لکه دا څه چل وې دوړې راځي هیڅ دې کور راځي ته خو زما یار نو زما د قبر د دوړو نه مستفریز کې دا څه دي دا غوړ غوړ چې راشي تاسو جنازو له خوشالي کې کوټلې یا چې سپېره مړ شو ارباب ولا راشي الله قربان ارباب سیب هم راغلي کور دې د پلارم وران چې ارباب ته جنازې لراشي تاسو پوه شئ بیا د خاورونو سپېګمې پټ نو عزیزانو عرض مې داو چې دوستی کم ځای تعلق کم ځای هیڅ ټول زبانی جماعت مولانا روم نن 9.5 کال مخکې 9.5 یارانی زمانہ مثل گل انارا یارانی زمانہ مثل گل انارا در باغ آشنائی بوئے وفا ندارت کوئی د دې زمانه یاران دسی دي لکه د انارو باغ لچ په موسم کې ورنوځي تک سر سره ګلونه نیولي رنگ ډیر ښایسته خو چې په ټول باغ کې وګرځي بوی به درځي کبوی کوي تاسو هغه ډیر غوړ زیړ بوی صاحب اختر دې مبارک شو ځان باندې سپری مری کړیو شکر دې اختر کې خو ځلک بچ شوی لار لنډوي لار یو خو چې په لار رواني دا لاسونه جوړې تکړه خجوړې داسې په دې منجي را منجي یو له مې غوړې چې لار لنډوا خونه دې ورانه شو وخت کم دی کټه ګوته دې نیولې دا منجي را منجم د خضر علیه السلام مسه لار لنډوا لار فضول وقت مزه کوا فضول مجلس مکوا اللہ اللہ کوا ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر یو ذلدی چې الله وې د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر